السلام علیکم. بیدار قومونه او ترقی یافته ملکونو او زمون غونته اوده خلک او تباهال ملکونو کې د ځمکې اسمان فرقي. نن درته یو څو خبرونه درکومه. دوه درته د بهر ملکونو خبرې دي او نور ټول د خپل تباهال ملک خبرونه دي. یو خبر دی د جنوبي کوریا نه. د جنوبي کوریا کې تاسو ته پته ده چې د منګل په ورځ باندې صدر صاحب د صدر نوم دی یون سوک یول، هغه یو عجیبه اعلان وکړو چې په ملک کې مارشل لاو لګوله او دا په جنوبي کوریا کې 50 کاله پس مارشل لا اعلان صدر وکړو. فوج فوري روډونو ته راغی، عوام یکدم را بیدار شو او هغه مارشل لا هغه نظام چې څنګه فوج روډونو ته راغی دغسې ورپسې عوام راووتل. فوج د پارلیمنت ګیراو وکړو، ممبران پس سخت عوامو پارلیمنت ته ورننه باسل او په هغې کې قرارداد پاس کو چې دا مارشل لا غیر قانوني ده او په هغې کې یو تصویر ډیر زیات وایرل شوی دی چې په کم کې د یو فوجي نه یو جینۍ ټوپک راغستی، د هغې ین غالبا چې نوم دی او اوس ډیره مشهوره شوه او فوجي ورته غلی ولاړ دی او ټوپک یې ترې نیولې. دا تصویر اوس ډیر وایرل شوی دی. نو دې کې دوه سبقه دي. یو خو دا ده چې هغې فوجیانو په خپل عوامو باندې ګولۍ نه چلوله باوجود د دې نه چې جینۍ ته ټوپک نیولی دی. او دویمه خبره دا چې بیدار قوم راپاسېدو، پارلیمنت قرارداد پیش کو چې دا مارشل لا غیر قانوني ده. نو 6 غنټې پس مارشل لا اعلان غیر مؤثر شو او فوج واپس شو. اوس د هغې بیا هلته کې خو جمهوریت دی، پارلیمنت بیا د صدر د مواخذې تحریک پیش کو چې دا غیر قانوني کار کړی او د صدارت نه لر شي. نو پای کې 205 کسانو د هغې په حق کې ووټ ورکړو، 84 مخالفت کې وکړو او د صدر صاحب د پارټۍ ډېرو خلکو هم د صدر د مواخذې په حق کې ووټ ورکړو چې دی لر کېده پکاري. هغه وشوه او بیا هلته کې چې کوم جنوبي کوریا کې آرمي چیف دی، د هغه نوم دی جنرال یو، هغه ګرفتار کو او اوس پې د بغاوت مقدمه به چلیږي او کیدای شي عمر قید وله ورکړي. کم ځای کې چې عوام بیداري، کم ځای کې چې جمهوري اداري دغسې او بیا فوج په خپل عوامو ګولۍ نه چلی. بدقسمتۍ نه زموږ په ملک کې دا بدقسمتي شوې ده. دویم خبر دی د بلجیم نه. پرون مې ویډیو کته ما ته چا وټساپ کې راولېږله. یو بلجیم کې یو پاکستاني په خپل دوکان کې ناست دی او هغه وایي چې دا وګورئ دا زما دوکان دی او مخامخ په فوټپات باندې یو ښځه کپړې خرڅوي او وایي دا ښځه چې کپړې خرڅوي بیا کیمرا هغې ته ور مخامخ کړي. نو وایي دا د بلجیم وزیر اعظم پاتې شوې سابقه، د دې نوم دی سوفیا ویلیم. وایي تاسو یې سرچ کړئ، هغه په فوټپات باندې کپړې خرڅوي. د دې مطلب دی چې دا حقیقي نمایندګان دي. وزیر اعظم توب دوران هم نه دی خپل خاندان له کرپشن کړی، نه ځان له کړی دی او اوس خپل روزګار کوي چې کم کپړې په فوټپات باندې هم خلک خرڅوي داسې خرڅوي. زمونږ خو چې دلته ممبر شي، کونسلر شي هم دومره کرپشن کوي. ام پی ای وزیر خو لا پرېږده، وزیر خو اربونه کربونه د ملک لوټ مار کړي او یو پېره چې څوک اقتدار ته شي بیا یې نسلونه د هغوی هغه پیسې خوري ځکه چې کرپشن یې کړي. نو بلجیم او جنوبي کوریا کې عوامي او دلته کې تباهي. بل یو خبر دی چې د صحافیانو تنظیم دی ریپورټرز وداوټ بارډرز. دا یو ډېر غټ تنظیم دی او هغې یو ریپورټ جاری کو چې په ایشیایي ملکونو کې د غزا نه پس پاکستان د صحافیانو دپاره بدترین ملک دی چې هغوی نن سبا ډېر په سخته کې دي. نو تاسو ته پته ده چې سوشل میډیا باندې څوک اواز چوتوي هغه غیبیږي، کو په مین سټریم میډیا څوک اواز چوتوي هغه باندې اف آی آر کېږي. په مطیع الله جانې د 26 نومبر د سانحې د قتل عام د لاشونو په تلاش کې چې په پیمز اسپتال کې و د هغې د پارکینګ نه نامعلومو افراد چوت کو او بیا چې سبا یې عدالت ته پیش کو نو په هغه باندې دا اف آی آر درج کړی چې مطیع الله جان په موټر کې روان و، په پولیس چیک پوسټ یې حمله وکړه، د پولیس نه یې ټوپک واغستو چې تالاشي وکړه، 246 ګرام آیس ورسره برآمد شو. نو داسې مذاق چې کېږي نو صحافیانو دپاره اوس نن سبا یې بیا په سوشل میډیا باندې کریک ډاون شروع کړی دی. څوک چې دا واز چوتوي چې ګولۍ چوچلوله یا د قتل عام یا د ملک د ادارو تنقید کوي یا په حکومت تنقید کوي نو هغه غیبیږي. الله دې په ټولو باندې رحم وکړي. بل یو خبر دا دی
چې شاندانه ګلزار د پی ټی آی ایم ان ای د هغې پرون یو پریس کانفرنس وکړو، زه خو ډېر زیات خفه شوم. هغې دا وویل چې د پاکستان کم دشمنان هندوستانیان دي او دلته گرفتار دي، هغوی سره هم دا کار نه کوي کم چې زموږ د کارکنانو سره کړی دي. او وی په پینډۍ کې زموږ کارکنان په دې یخنۍ کې کپړې تی ایستې دي او د مرچکو په اوبو یې لمبولي دي. نو دا خو کوشوي هغې دا الزام لګولی، دا خو ډېر سنګین الزام دی. د خدای دپاره د ادارو نه د خلکو نفرت کې اضافه مه کوئ، انصاف وکړئ، عدالت دې وکړئ. جرم یې کړی دی پانسي کې، خو داسې غیر انساني سلوک سره ریاکشن راځي، عوام خفه کیږي، عوام د ادارو نه نفرت پیدا کیږي. نو ولې ملک نقصان ته بوځئ؟ بل یو خبر دا دی چې په 15 دسمبر سبا په باغناران کې د شهیدانو په حق کې دعایي کلمات دی. په حیات آباد باغناران کې 1 بجه به دا تقریبي، نو هغوی خواست کړی چې ټول پکې په ګڼ تعداد کې شریک شي او د شهیدانو له دعا وکړي. او عمران خان په جیل کې ابروز ویلي چې د ډي چوک نوی نوم چې دی نو شهدا چوک شو، نو دې ته به اوس خلک شهدا چوک وي. حکومت به اول وی چې هېڅ نه مني چې موږ ګولۍ نه دي چلولې، بیا اوس دا مني چې او ګولۍ چلیدلي خو هوایي دي، لږې ورځ پس به دا مو مني چې څومره مړي مو کړي دي. نو دا یو بدقسمتي ده. بل یو خبر دا دی چې ورلډ بینک د پاکستان 50 کروڑ ډالر قرضه منسوخ کړه، ځکه چې دوی ته کم د اصلاحاتو ویلیو هغې نه دي کړی. نو دوی په خپلو عیاشیانو کې دي، د سیاسي پارټۍ نه انتقام اخیستو کې دي، دوی د ملک د اصلاحاتو سره څه کار دی. نو قرضه کینسل شوه. او یو دا کار چې په هر محاذ باندې موږ ناکامه یو. نو کرکټ محسن نقوی ته حواله کړی دی، ته اندازه وکړه، هغه سینیټر دی، هغه وزیر داخله دی، هغه د پی سی بي چیرمن دی، خو دا انعامونه ول په دې ورکړي چې هغه په رژیم چینج نه پس کم ظلمونه کړي دي او د غټو خلکو خواهشات یې پوره کړي. نو دا ټول انعامونه دي. اوس دا د چې کم چمپیونز ټرافي په پاکستان کې کېده او هندوستان د هغې راتلو نه انکار کړی، بیا دوی ډېر سوال مینت وکړو، هغوی هېڅ ونه منل. اوس هغه هایبریډ نظام یې قبول کړو چې هندوستان به خپل میچونه په دوبۍ کې کوي، پاکستان به لکه د بیکاریانو دوبۍ ته ځي چې سوال مینت وکړي چې زه خیر دلته موږ سره میچ وکړه، او د هغې به ورته ایکسټرا رایل ټیم نه میلاویږي. نو دا ملک په دې 2 کالو کې هغې تباهۍ ته بوتلو، کو د کرکټ میدان دی، کو د معیشت میدان دی، کو د سیاست میدان دی، چې تباهۍ ته یې بوتلو. خو څه وکړو؟ طاقتور خلک دي، د عوام د رای احترام نه کوي او ملک تباهۍ ته روان دی. الله دې په پاکستان او د پاکستان په عوام باندې خپل رحم وکړي. او تاسو کو ویډیو خوښه شوه، کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.